سلامونه ملګرو، بحریه ټاون ته راغلي وو او پکې پوره یو ګنټه یوه نیمه وګرځېدو، خو سر هم پکې معلوم نه که. او نواب خان بی چې کوم دی باواني، هغه په دغه باندې ډېر زبردست چکر یې راکړو ورسره، خیدر خومو او دغه د شوکت مومند او دغه د فراد الله. نو بس دې ځای نه د دې وضو دا چې زه راتلم هم نو ما دې ګیټ ته سوچ کړو چې د دې ګیټ د دې مونوګرام ضرور څه مطلب شته. بهرحال چې څه مطلب یې وي نو تاسو په خپل کمنټس کې ووایئ. د کراچۍ خلک هغوی ته پته لګي او انجینرانو ته بیا ډېره پته لګي چې دې کې څه دي. نو دا اوس موږ ته وځو، تاسو وګورئ ستاسو د وړاندې او د خیدر خبره وي پیسه په غر کې لار کوي. نو دا غرونه چې کوم دي نو دا آباد شو. دا وګورئ دا اوس موږ د په کومه لار رالو، اوس پدې بیا موږ ته کولو شي، کولو به نه شي، نو دا مشکله ده. نو دا موږ غلوش ده، تاسو وینئ دا وګورئ مطلب دا دی چې بر هم پوړی موړی شته، بر هم پرې خطی شي. سوځولی و که نه هغه کسان راوتي وو بیا جوړ کړی دی. دی هم سوځولی دا سیګنال نه ورته ویل چې دا زمونږ ملکیت ته وي. تاسو دلته هم کساني وه، هغه ډېره ګنده پارټي ده. دغه لږ ګیټ لاړو، هلته رش زیات و چې دا ده اوس چې کوم دی نو د موټر سایکلو لپاره پکې بېله لار ده او د موټرو لپاره بېل ده، د ټرکونو لپاره یعنې درې چې کوم دی نو درې پکې پلو کړي. نو الوداع بحریه ټاون او موږ درنه لاړو. جعفري د ترقۍ د کراچۍ په پرمختګ کې د بحریه ټاون هم یو ډېر مهم رول دی، یو ډېره لویه منصوبه ده. یا ملک ریاض راغلی ده او د حکومت په دغه باندې ځکه چې دې کې ډېر لوی غبن شوی دی، دا ځمکې څنګه خرڅې شوي او څنګه اخیستې شوي دا الوداع الوداع.